خو د انسان کې الله تبارک وتعالى جل جلاله بعض داسې قوه یې خېدي چې کله کله انسان د دې قوه په وجه باندې نقصان کې پریوزي. لکه یو قوت غضبیه دی چې د دې د وجه نه کله انسان په دومره غوسه او غضب کې راشي چې کله کله د دین د حدود نه وځي، کله د دنه چې کله د الله تبارک وتعالى جل جلاله د غصې د وجه نه لوی نافرمانی وشي، لکه قتل و غارت او دغه رنګ نور څومره لوی با ډیر ګناهونه دي، جنگ جګړې دي، یو بل پسې غیبت دی، یو بل سره یو بل ته کنزل بدرد ویل دي، دا ټول د غضب او د غصې نتیجه ده. نو عزتمنو د غصې نه بچ کېدل ضروری دي. لکه بعض حدیثو کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي دا غصه د انسان ایمان داسې فاسد کوي لکه د ایلوا ونه چې څنګه د شاتو کې واچي او د هغې خوند او ذایقه فاسد کوي. نو ګورئ عزتمنو د دې نه بچ کېدل ضروري دي. دې دپاره چې کوم مختلف اعمال دي، یو عمل دام دی چې کله سړي له غصه ورغلي او ډېر په غصه کې او دا خطرې چې دی به د حد نه بهر وځي په دې غصه کې، نو داسې کار دی چې دغه آیت د قرآن کریم الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین دا دی یوی زله په چینو باندې یا په بل یو خوږ څیز باندې دی ووایي او چیو کې یا په اوبو کې دی واچوي او په دغه کس باندې چې کوم دی اوس کې انشاءالله تبارک وتعالی دا غصه به یې دې سره کنټرول شي.